أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون سورة حدید آخری رکو دا مخ کے آیاتونو کی دا انفاق فی سبیل اللہ پینزا وجه ذکر کروی اولنا یوا بیا رستو بلا پدے مخکینی رکو کے دعا ذکر کری اول نوی دا اللہ رب العزت پلار کے خرچو کئی ولی دا مال خو دا اللہ دے تپے وکیل مقرر شوے کفیل وکیل زموار پہ ودرولے شوے نستان وزغواڑی نوری کا دوے میں مال ستا صحیح خیر دے اسمستان پاتی کی نوری کا درے میں داوے دا اللہ لے قرض ورکا اللہ بتعالی داغی بیا بدل در کئی سلورم دلد کی دغی مخ کی روکو کے داوے چی ددے وقت دیر لگ دے مال دیر زر خرابی دن کے دے دا چی گورے نو لکا باران نشو او پاغی باندې شینکیر او خطو اغا جو پوخ شو او بیا جو زیڑوالے شورو کو ورپسے جو زیڑوالی نرستو جو وچ شو جو زرے شو دقد دنیا حالو پا انسانانو کی گورے پیدا شو وڑکے دے لوئی شو زوان شو پوخ مرتا ورسے جو ورپسی بوڑاوالے راغے جو ورپسی بوڑا شو لاڑ جو آخر مر شو دقد دنیا جون دے دقد دنیا عمر دے دقد دنیا ڈول ڈالو دقد زینت دے اول کی چگورے جو خواہ ڈول ڈال پکے دے زینت پکے دے خائص پکے دے رو خائص پا ختمی دوشی خائص ختم شی دنیا مال و دولت تم دا قشانتی دے ہر یوشی تا چی گورے ہر یوشی زوال لے اونو اللہ لے ورکا دا با باقی پاتی شی لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیری کورتا تشریف راوڑو کور والو اغو بیزالا لکڑوا تقسیم کری وا یو ولے پکی پاتیو تپوسیو کو سپاتشتی کے ختم شو وے بس صرف یو ولے پاتی دینو نور خلاص شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم چی تاسو ورکڑا اغا باقی پاتی دا ولے چی دینو دا باقی نہ دے پاتی مطلب دا اللہ پا دلبار کی زمان دا پارا سٹاک شو آغا باقی پاتی شو او کم چی دا دے منگ سر دے ورکڑے شوے ندے نو دا ہو سٹاک نشو بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ستا مال کم یو دے مال خو آغا دے چی آغا تا اخڑو جو پانا دی کو وادی غستو جو زور دی کو او یادی زان لا مخ کے اولے گو جو صدقہ دی کو سٹاک دی کو کی دی خو ذخیرہ دی کو دا قسطا مال لے او دین علاوہ دی دریون علاوہ چی کم دی آغا خو دا نورو دی دا میراس پرو دی پردے مال لے اون وری کا بے ورپسی تذکرہ دا دیم کولا پینزم وجہ وی چی
مال ورکا دې د پاره چې تا ته ستا مصیبت الله ستانه واړی. کم مصیبتونه چې تا باندې را روان دي هغه د لری کی. مصیبتونه په صدقو سره ختمیږي، د الله غضب په ختمیږي، الله غضب په سړیږي، غصه په سړیږي. نو بخل مکوي، ورکولو کوي، ورکړو کوي او ورپسې تذکره کوله. بعض خلک بخیلان دي او نو کو څوک ورنکي نو ولې الله ته بس نقصان ورسېسو. الله وایي مزه خو غنیمه، زه خو ستا علیه شوی یم، ما ته د مال ضرورت نشتی، لیکن معلومو مې دې څه کوي، خلکو ته خیمه چې دې څه کوي. ورپسې تذکره د رسولانو در رالیږلو وه، واضح دلایل رالیږل دي، کتاب دی، تله ده، انصاف دی، کسوټي ده، دې لپاره چې خلک په انصاف باندې ودرېږي. او ورسره تذکره د دې م کوله چې وسپنه مې پیدا کړله، دغې وسپنې نه هم کار اخیستل غواړي، د خلکو د فایدې دپاره دا ډېرې پیدې پکې دي. دا دې دپاره چې الله رب العزت خلکو ته ښکاره کړي د الله د دین امداد څوک کوي، د الله د رسولانو امداد څوک کوي. او نو الله ته خو ضرورت نشته، الله قوي دی، غالب دی، لیکن د ده امتحان کولی کېږي. وس تذکره کوي د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام. الله وایي دا مې رالیږلي وو، په دې په نقش قدم باندې مې نور پیغمبران رالیږلي. آخر کې عیسی علیه السلام راغی. عیسی علیہ السلام په امت کې خلکو کې نرمی و، مهربانی و، رحمتونه و، لیکن یو خبره هغې زیاته کړه، رهبانیت. په ګوټونو کې کېناستل یې زیات کړه، د ځانه جوړ کړو، د څه دپاره د دې نیت خو ښه و، لیکن بیا چې کوم د هغې رعایت ساتلو نو رعایت یې ونه ساته. نو ورپسې وایي آخر کې ترغیب ورکوي، اے مومنانو د الله نه ویریږئ، ایمان د الله پر رسول باندې راوړئ، خبره ومنئ، نو الله به تاسو له دوه رحمتونه درکړي، دوه انډي به درکړي، ستاسو دپاره به نوري، تاسو ته به بخښنه وکړي. او دا حکم مې راولېږو دې دپاره چې دا کتابیان پوه شي، اهل کتاب پوه شي چې دوی پسې شي باندې قادر نه دي. د الله د فضل نه، فضل د الله په لاس کې دی، اختیارات د الله په لاس کې دي، ورکوي چاله چې وغواړي. الله لوی فضل والا دی. ولقد ارسلنا نوحا، یقین لېږلی موږ نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام، وجعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب، او ګرځولې موږ په اولاد د دې دواړو کې پیغمبر یو کتاب، فمنهم مهتد، نو د دې په اولاد کې ډېر خلک داسې شو چې هغې هدایت موندونکي وه، کثیر منهم، او ډېر د دې نه داسې و چې فسق کوونکي وو. دوه ډلې شوې، یو هدایت یافته شو او یو فاسقان شو، هغې د دین نه ووتل، د تابعداري نه ووتل، د الله د حکم نه ووتل. الله مثال په طور باندې، دلیل په طور باندې د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي. الله وایي نوح علیه السلام یې راولېږو. نوح علیه السلام تذکره کوي، دې دپاره کوي چې دا ابوالبشر ثانی دی. څوک د آدم ثانی وایي، زمونږ نیکه آدم علیه السلام دی، د هغه نه وروستو بیا نوح علیه السلام دی. دې طرف نه چې ګورې جو نوح علیه السلام دی، ورپسې مشر نیکه زمونږ آدم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام ته چې ګورې نو دا جد الانبیاء دی. د انبیاء علیهم السلام اکثریت چې ګورې جو د ده په اولاد کې راغلي. بیا د بني اسرائیل چې څومره دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ده په اولاد کې راغلی. الله رب العزت فی ذریتهم النبوة والکتاب، د دې
په اولاد کې مې پیغمبري ګرځوله، پیغمبران مې اکثریت پدی کې را لېږلي، کتاب مې پدی کې را لېږلی، نوح علیہ السلام دے، ابراہیم علیہ السلام دے، نو رستو چې راځي نو تورات ته نو هغه د ابراهیم علیہ السلام اولاد دے، انجیل له جو ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دے، زبور دے د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دے، ټول د ابراهیم علیہ السلام په نسل کې دا په اولاد کې دا را روان دي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې دے. نو اللہ رب العزت وی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او یقینا را لېږل منگا نوح علیہ السلام و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب او ګرځول منگا په اولاد د دواړو کې پیغمبري او کتاب ومنهم مهتد. نو دی اولاد کې یوازې خودغه نه دی، پیغمبران نه دی، ډیر شي خلق پکې دي، نو بعضې په دې اولاد کې د پیغمبران نه علاوه چې هغه هدایت موندونکي وو، پیغمبران خودي هدایت یافته د هغې نه علاوه، وکثیر منهم ډیر د دې نه د دې په اولاد کې ډیر خلق داسې وو چې هغه فاسقان وو. نو داسې سوچو کې شمارو کې فکرو کې پیغمبران زیادتی که امتیان زیادتی؟ پیغمبران خو کم دی، امتیان زیادتی. موسیٰ علیہ السلام یو دے، امت ډیر شی دی، او د امت مبارک زی په زی باندې بعضې خبرې راځي، اگرچې بعضې پکې د زیاتوالي د پار راځي، لیکن اویا زره داسې شو، اویا داسې شو، اویا زره داسې شو، دا مختلف راځي، اویا زره اویا زره اویا زره. نو دا اویا زره دا راځي د زیادت لپاره. نو یو طرف ته موسی علیہ السلام دی او بل طرف ته اویا زره یو شان دی، اویا زره بل شان دی، دا ای پکې ډیر شي، هغه ډیر شي دي. نو فمنهم مهتد، نو بعضې د دینه د اولاد د دې دواړو نه پیغمبري پکې ګرځول، نو بعضې خلک د دې امتیانو د هغې نه هدایت موندونکي، وکثیر منهم او ډېر د هغې نه د دغې امتونو کې ډېر خلک داسې وو چې هغه فاسقانو. د اولاد د دې نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام نه ډېر خلک فاسقان شو. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، بیا پر لپسې راولېږل منګه په نقش قدم د دې باندې برسلنا خپلو استازو لره او رسولانو لره، وقفینا بعیسی ابن مریم او راولېږه منګه د هغې په نقش قدم باندې عیسی ابن مریم لره. عیسی علیہ السلام یو راولېږه، عیسی علیہ السلام یو کتاب ورکه، واتیناه الانجیل او ورکه منګه هغه لره انجیل کتابو. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة او ګرځولی منګه پزړونو د هغه کسانو کې چې تابعداري کړوه د عیسی علیہ السلام، رأفتن نرمی، ورحمتن او رحمت، د دې پزړونو کې نرمی و، مهربانی و، مینه محبت و رحمتونه و، دی د یو بل سره خواږه و. ورهبانیتن ابتدعوها او رهبانیت ګوډ کې ناستل، ابتدعوها دی د ځانه جوړله. ما كتبناها منګ نو لازم کړي دا پدی باندې الا ابتغاء رضوان الله، مگر دی چې دا کړي د پاره طلب د رضا د الله. فما رعوها حق رعایتها، نو رعایتونه ساتو داغي حق رعایت داغي. فاتنا الذين آمنوا، نو ورک منګه کسان رچ ایمان راوړل داغي نه اجرهم اجر داغي. وکثیر منهم فاسقون او ډیر داغي نه وو فاسقان، ډیر پکې فاسقان شو، دا نیغ لارنا اوتل. وس ګوره عیسی علیہ السلام طرف ته نسبت کوي چې ګوره نو هغه بسې مشرک بی، کافر بی، دغه نصرانی عیسائی چې وته وي. د عیسی علیہ السلام د امت دعویداری کوي، لیکن چې ګوره وته توحید پکې نشتی، د عیسی علیہ السلام تابعداری پکې نشتی، ځان ته عیسائی وای. نو
ورهبانیت ابتدعوها او رهبانیت دی ایجاد ځان له نوې شی شروع کړو دا یو بدعت جوړ کو یو نوې شی جوړ کو نو وی ورهبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم او رهبانیت ګډ کې ناستل جوړ کړه ځانا ما كتبناها علیہم منګ نو لازم کړي دا په دی باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر دا دی طلب کړو جوړ کړو د پاره د رضا د الله فما رعوها حق رعایتها نو رعایتونه ساتو داغي حق رعایت داغي نو دا ځان یو شی جوړ کړو ګډ کې ناستل لکه دې زمانه کې بعض خلک ګډ کې ناسي اگر ګډ کې یوازې کې ناستل زمنګ په امت کې خود سره نشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ورهبانیت هذه الامه الجهاد فی سبیل الله رهبانیت سره ځان ګډ کې ګډ تکول د دنیا د کار نه د دنیا د زیس روزګار نه ځان وستل دا کم سدی په دې امت کې دا به جهاد فی سبیل الله جهاد لاړ شه د ټول هر څه ځان وباسا دغه ششته نور نشتی نو دی ګډ کې ناستی ګډ کې چې ناسی اکثر هغه د دین غلۍ دین پټ کړي دین چاته نه وای نو کم چې د دین کارونه دي دین خبرې دي نو دی دا شی شروع کړل رهبانیت شروع کړل په دې زمانہ کې بعضی پیری مریدی دا شی شروع کړل نو صد پارا د دنیا د غټلو د پارا چې په دې باندې خلک لګیا دي نو دنیا پی غټي کم چې صحیح پیران دي ناګوټ کې نه کینی صحیح پیران چې دي ناغا 15 ټیمه به موز کوي په امامتۍ سره جمعه موز بکئی او هغه بزان باندې دا کم چې د شری سيزونه دي جایز سيزونه دي هغه بزان باندې بندای نه نو دی وګټ کې ناسي بار د نه راوځي نه کم چې صحیح پیران دي صحیح علما دي ناوی ګټ کې نه کینی هغه 15 ټیمه چې ګوره جمعات کې به ولاړی جمعات کې منځونه بکئی او خلکو ته واعظ او نصيحت کوي تبلیغ بکئی او کم چې ګوډ کې ناستی ناغه وی شیخ پریدا خلپټه په بهتري دا چاته سونه وچتا چاته چې صحیح مسله بیان نکي ډېر بګی داسي اکثر چې هغه خدا مسلې نه سره خبروم نه او پیر سیب ده څنګه پیر سیب ده دا غدی نشین ده د چا د پلار پیر سیبو هغه پیرو نو هغه مړ شو نو دې دغه په ځای باندې ناشته نو سی ویلی دي نه دی ویلی سوال ورزي نو موږ ته پوښتنه وکړه موږ ولم نو ورزي بازي کته پنجاب ته چلاړ شي موږ ولم نو ورزي بازي پښتنو کې بازي خلک دي سشتي نو موږ ولم نو ورزي قران نه دی ویلې موږ ولم نو ورزي بازي خلکو ته بولېږي چاله به تعویذونه کوي او چا به سکه چا به سکه دم درود بکي سوي ته نو کم څه چې وای هغه سولګیا به داسې بو چې بس لگا ټیم ته چې ګټي واچي هغه کړنګې دغه شونه به وینو سب ما مطلب باندې به نه پويږي سوي نو سو بوې دا ما باندې پیریان نازي دا هغه وای نو څوک به سوي لګیا وای نه الله وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې رهبانیت دغه نه دی چې تاسو ګډ کې کینا رهبانیت دا میدان ته روزا او میدان ته بیا غټ زید میدان هغه دی چې هغه سړی کافر ته مخامخ شي کافر ته ودرېږي کافر باندې گزارو کی هغه شی دی رهبانیت هغه دی د دلته کې ځان ګډ کې ځان چوپا جوړ کړل کله وې جامې نه غوندما باز به کې دې سړي وې جامې نه غوند په احرام کې پاتې کېږم نو یو کمیس به غوستای دا یو به صادری او یو به لنګي دا قبي وینا از جامې نه غوندم جامې مازال باندې حرام کړلی بند کړلی اګه جایز شه اکم چې جایز شیزونه دی هغه ځان باندې تاسو بندوي
نو کوم چې جایز سيزونه دي الله رب العزت پیدا کړلی استاد گرمایش د پاره استاد زینت د پاره قران کریم کې مخکې تیر شي من حرم زینت الله او دا زینت د الله چا حرام کړل ته لیا ځان جامې ځان مې حرام کړلی نو بازي پکې دغه سیدي چا بدان د بنگړی اچولي چا بدان د جګړې اچولي آل دغه بناسي نو چا جګړې اچولي او چا پکې یو تسبیح جوړې کړلې جو چا زردانې تسبیح دی چا دې نه زرونه زیاتی کړلې دا شونه وسه غاړې ته به اچولي چا وړې کړلې او چا غټې جوړې کړلې دا به غاړې ته اچولي نو حق خبره بچاته نه کوي نه او نه په حق باندې پوي ګیره بخری او برید به مخریلی ګیره به مخریلی پس شي باندې پويږي باندې ادا پیر سیب ده نا پیر بدیسی ورهبانیتن ابتدعوها دا دی ځان بدعات جوړ کړو بدعات ته دا وي یو بدعت حقيقي یو بدعت اضافي او یو خبر راځي بدعت لغوي او بدعت شرعي بدعت لغوي چې ده ناغه کې قسمونه کې دي شي او کوم چې بدعت شرعي نو پای کې بیا قسمونه نه یو قسم دی هغه بس کل بدعت ضلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی هر بدعت گمراهی ده هر هغه کار چې په دین کې جوړ کړی شي ناغه گمراهی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په ګډ کې نه ناس هغه په خپل باندې منځونه پړاو کړلی هغه په جمعه پړاو کړلی جمعه بیان نه کړلی او خطبه ور کړلی هغه کله میدان کې ولاړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر د لس کاله د مدنی چې وګوري نو چې شمار کې نو اتیا خواوشا کې غزاګانی دي ټوله بعضی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرکت کړل بعضی کې نه دی کړی نو دا ټوله چې وګوره نو لس کاله کې اتیا نه چې حساب یو کې صوبتي جوړ شي نو چې کله سړی په قران کریم کې خو الله رب العزت وایي دی ګورینا انم یفتنون فی کل عام مره او مرتين یو پیری دو پیری داخله ازمیل کیږي امتحان په کول کیږي جهاد حکم راضی نو په کال کې دعا او چې کله دغه اتیا راواخلی او په لسو کالو تقسیم کې ناغې نه بیا دغه نه جوړیږي کور کې سړی بیا لګ پاتې کیږي میدان جنگ کې بئی بیا بخکاری کافر ته مخامخ بئی نو فما راوها حق رعایتها نو دی رعایت النسات داغی حق رعایت داغی فآتینا الذین آمنوا ورک منگا کسان چی مان راوڑے داغینا اجر لوی اجر داغی وکثیر منهم فاسقون او ډیر دین دی فاسقان یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو دا اللہ نو یریگی وامنو ایمان راوڑے دا اللہ پر رسول بانے یوتکم کفلین من رحمته نو درب کی تاسولا دو انڈی دخپل رحمتنا ویجعل لکم نورن وگرزی استاد پارنا تمشون به چی تاسو بزید آغی پا وجبانے واغرنا کی برامان یہی ویغفر لکم او بخنبو کی تاس تو اللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربان دیزان تا مومنان وی او نو راشی تاسو ایمان راوڑی دا اللہ نو یری گئی او ایمان راوڑی پا دی رسول باندے مطلب دا چاچی ایمان راوڑنے پا عیسیٰ علیہ السلام بانے نو وس راشی ایمان راوڑی پا دی رسول بانے نو اللہ بتاسو لدوا اجرون در کی یو اجر دا آغی رسول دا منلو او یو چی دا رسول راغی نو تاسو را واغتی دی رسول تا نو بل اجر بدر کی نو دو بدر کی نور اجرنا اللہ رب العزت چی ورکی یو عمل سڑے کئی نا اللہ رب العزت یو پا یو پا دعا یو پا لس یو پا سل بانے یو پا وسو بانے وغیرہ وغیرہ پا بر پا سزا لا نہایت لہو انتہائی نشتی سمر دی دمر کروڑ شو نم کروڑا نا اللہ داغی واللہ واسعون علیم اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دا دینم زیاد ورکی خوا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ دا اللہ نو یرگی وآمنو برسولہ
یو تقوا پیدا کی ځان کې، دویم دا چې ایمان راوړی په خپل رسول باندې، د رسول تابعداري وکړي. نو دا دوه کار نشونو یوتیکم کفلین من رحمتین، الله بدر کی تاسو له دوه انډي د خپل رحمتنا. ويجعل لكم نورا او بغرزي استاد پارانا تمشون به چې تاسو پر رواني پارانا کی. ويغفر لكم یا بخنمو کی تاسو، الله غفور رحیم، الله دې بخون کې مهربان. لئلا يعلم اهل الكتاب، لئلا يعلم لئن يعلم اهل الكتاب یا لکي يعلم اهل الكتاب، دې د پارا چې پوښي تو وی لا پکې زائد ده. نو لئن يعلم یا لئلا په معنا د لیکي ده، لیکي يعلم دې د پارا چې پوښي اهل کتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله، چې دې قدرت نه لري پس شی باندې د الله د فضل نه. وان الفضل بيد الله او یقینا فضل د الله په لاس کې، یوتیه من یشاء ورکی چاله چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله دې لوی فضل والا. سورت ختم شو. سورت کې رهبانیت تذکره وکړه چې دا بدعت ده. سورت کې د سور تذکره کړوا، سورت کې د انزلنا الحدید تذکره کړوا، سورت کې 15 وجوهات ذکر کړه د انفاق فی سبیل الله. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم، یقین لے گئے موږ نوح علیہ السلام او ابراهيم علیہ السلام، جعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب، او ګرځول موږ په اولاد دوانو کې پیغمبري او کتاب. فمنهم معتد، بعض دین دی ہدایت مندون کی، بعضی شو ددی دا اولاد کې نور چې دی ناغین ہدایت مندون کې شو، وکثیر منهم او ډیر داغینا فاسقان دی. ثم قفینا علی آثارهم، بیا پر لپسې راولېږل منگا په نقش قدم دا غیبانی خپل رسولان وقفینا بعیسی ابن مریم، او راولېږه منگا عیسی ابن مریم لرواتیناه الانجیل، ورک منگا غلر انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، او ګرځولې منگا پزنو دا کسانو کې تابعداري کړل، رأفتن نرمی مهربانی، ورحمتن او رحمت، ورهبانیت ابتدعوها او رهبانیت چې خلکو ځان جوړ کړو ایجاد کړو، ما كتبناها موږ نو لازم کړی په دې باندې هغه الا ابتغاء رضوان الله، مگر د پاره طلب د رضا منتیا ده الله. فما رعوها حق رعایتها، نو دی رعایتونه ساتو داغي حق رعایت داغي. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، نو ورکه موږ کسان چې ایمان راوړل د دین اجر داغي. وکثیر منهم فاسقون، او ډیر د دین دي فاسقان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو د الله نه ویریږئ، وامنو ایمان راوړئ برسول، د خپل رسول باندې. یوتکم کفلین دربگی تاسو له دوانډي د خپل رحمت نو یجعل لكم نورا، نو بغرزي استاد پارنا تمشون به چې تاسو بزیدا رڼا په ذریعہ باندې. و یغفر لكم، الله بخنه بکیو کی تاسو ته، والله غفور رحیم، الله دې بخون کې مهربان. لئلا يعلم اهل الكتاب، دې د پاره چې لئن يعلم اهل الكتاب، دې د پاره چې پوښي اهل کتاب الله يقدرون على شيء، چې دی قدرت نه لري پس شی باندې د الله د فضل نه، زمونږه قدرت نشتی، دې ته دا پته ولګي. وان الفضل بيد الله، او یقینا فضل د الله په لاس کې دی. یوتیه من یشاء، ورکوي چاله چې غواړي. فضل د الله په لاس کې دی، الله یې چاله ورکوي هغه له ورکوي، بل څوک نشي ورکولی. دلته موږ بل ته لاس نیولی، ته به یې راکوي. والله ذو الفضل العظیم، الله دې لوی فضل والا. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم قنا سوء وتقص